أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته څنګه ګلونو خی دا واقعا د حضرت موسی علیه السلام تاسو ته زه مخې ته راولم. ګوره بعضې سړی هم دا خبره کوي چې دا پلان کې مالداره دی، زه مالداره نه یم، د سره ډېر مال حال دی. نو دارنګې حضرت موسی علیه السلام په کوی تور د رب العالمین سره راز و باز خبرې کولی. موسی علیه السلام یو ورځ د الله پاک راز لراغې او مناجات خبرې کوي. رب العالمین ته وایي چې اله العالمینا ستا په دې بندیانو کې زه ګورم، خو زه دا حیران شم بعضې وخت کې چې یا الله دا ته څنګه انصاف کې. نو رب العالمین ورته فرمایي چې اے موسی علیه السلام ته به د پلان کې چینې خوا ته لاړ شي، هلته به درته زما د انصاف پته ولګي. حالانکې الله پاک داسې قادر ذات چې د چا پروا نه کوي، خدا موسی علیه السلام سره هم کلامی کوي، خبرې کوي. نو موسی علیه السلام هغه چینې خوا ته راغی. چې کله د چینې خوا ته راغی، موسی علیه السلام د الله پاک انصاف ګوري چې یاره اله العالمین څنګه انصاف کوي. نو چینې سره زید جوخ یو اسپې والا راغی، په اس باندې سور دی دوړو چې ورته ویلی شي ګوړه، په ګوړه باندې سور یو سړی راغی، فورن کوز شو، اول یې په خپله اوبه هم وڅکلې، په خپلې اوبه وڅکلې او بیا دوباره اسپې له اوبه ورکړې. اوس د الله پاک قانون ته ګوره، د دغه اوبو څکلو سره سره بټوه ترې پرېوته. چې بټوه پرېوته نو دا اس والا سړی روان شو. موسی علیه السلام اوس ګوري او تماشه کوي. یو بل ورکوټی معصوم بچی هغه هم راغی، هم د دې چینې خوا کې ودرېده او هغه هم اوبه وڅکلې. چې اوبې وڅکلې نو هغه بټوه هغه ماشوم را واخیستله او لاړ وتښتېده. اوس یو سپین ږیری هم مبسکي راځي، چینه ده، چینې له هر سړی ځي. تاسو ګورئ دی په دی چې کمې چینې وي خلک ونه د پېښور نه د لرې لرې نه ځي، و یاره دا اوبه دوی ده. او دا حقیقت دی چې د چینې اوبه خدایي اوبه دي او رب العالمین پکې شفا هم ایښې ده، صفا هم دي. دا خدای بمبو اوبه خو اکثر بمبو کې چې کمې اوبه راځي نو دا ګنده شوي دي، پیپونو کې وګورئ دمره سوري شوي دي. خو بهرحال د چینې اوبه د دې نه ډېرې صفا دي. ابیله خبره ده چې څوک مدینې منورې ته لاړ شي، بیت الله شریف ته لاړ شي او د ابي زمزم اوبه راوړي، نو هغه د ټولو اوبو سردار دی. هغې کې رب العالمین شفا ایښې ده. واقعا له خپل رازو چې کله دا بټوه د ماشوم وتښتوله، یو سپین ږیری سړی راغی او هغه اوبه څکل شروع کړه. نو په دې کې چې چا نه بټوه پرېوتې ده، موسی علیه السلام تماشه کوي او سپین ږیري ته وایي چې دا تا اوبه وڅکلې، زما نه کومه بټوه چې پرېوتې ده هغه ماله راکړه. وګورئ چې د الله انصاف دی رب العالمین منګ او تاسو ته ښیي. او موسی علیه السلام هم تماشه کوي ګوري. خو چې کم وخت کې د سپین ږیري نه تپوس وکړه نو دغه صاحب دا سپین ږیری د مرۍ نه ونیو او قتل یې کړ. چې کله یې قتل کړ، موسی علیه السلام وایي ای پروردګاره، اے الہ العالمین دا څنګه انصاف دی. وګوره دې نوجوان یو سپین ږیری معمر انسان د مرۍ نه ونیولو او قتل یې کړلو. یا الله دا زه څه وینم. نو موسی علیه السلام بیا کوی تور ته راغی، بیا د الله پاک سره هم کلام شو.
موسیٰ علیہ السلام فرمائی اے پروردگار عالم مات انصاف خایا چدا سنگ انصاف روان دے رب العالمین وت فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام زما پا انصاف بانت نپوئیگی یعنی زا چکم انصاف کوما نو تا پا حقی باندی نپوئیگی ستا دماغ وقل دیتا نرسیگی دا حقیقت خبر دا نو رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام چی چا بٹو تختولی وا آغا معصوم بچے یتیمو آغا تخپل بٹو ملاو شوا او چی چا قتل کرے دے نو دی بابا جی دا دغی صاحب پلار قتل کریو نو خپل دا قتل بدل واغستو عزت مندو موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سرا ہم کلامی بے کولا یو رضی ورطا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی چی الہ العالمین ما تزالو خایا نو رب العالمین وط فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام ما خونشلی دلے ما با پورز دا قیامت باندی گوری زبا پورز دا قیامت باندی طول تدیدار ورکومات طول سبحان اللہ نو موسیٰ علیہ السلام بیا خبری کولی رب العالمین وت فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام ما نشلی دلے ما با پورز دا قیامت گوری زبتا سطول لپورز دا قیامت دیدار در کومات نو موسیٰ علیہ السلام با کوئی تور تراتلو او دا رب العالمین سر بے راز و باز خبری کولی نو مسلمانان رونو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دیر واقعہ گانی سما ذکر کری دی سو علماء کرام ذکر کری دی چونکہ دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ قرآن کی سو ظاہر آگلی دا موسیٰ علیہ السلام معجزی اگو رئی ہمساتے اگو را رب العالمین ورلا امسا ور کریوا او امسا دا فرعون طرف تا چی مخامخ کی گی نو موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام تیرے گم لارش فرعون سر مقابلو کا او امسا دلاس نو اغرزوائی بیازما تدی امسا تماشا کوائی موسیٰ علیہ السلام فرعون تد ہارون علیہ السلام سرائی ملگر راغ او فرعون تا مخامخ ادرے دا باچائی ملک دے غا باچائی وقت دے او پا باچائی وقت کی فرعون دا خدای دا وکری دا موسیٰ علیہ السلام سرد اخپل رورا دوار ادرے دا او موسیٰ علیہ السلام سر ہمساوا کہ کلے اغرزولا یو لویا اجدہات رب العالمین جوڑا کرلا موسیٰ علیہ السلام پخپلا ویریدو چی حسن ماتا ٹکرا کی نو رب العالمین وتا فرمائی یا موسیٰ لا تخف میریگا امسا تلا سوا چوا موسیٰ علیہ السلام امسا تلا سوا چولو واپس لرگے تی جوڑ شو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام موجزوا نو عزت مندو حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعا چی دا کم ماو ذکر کلا دا زمان محترم استاد محترم حضرت مولانا مولی بی جگر سیب دامت برکاتهم العالیہ اللہ دی داغی قبر دا انوارو ندکی دا واقعا ماتا آغی کریوا او مام تی اوریدلی دا تاسو با موریدلی خو بیامیم دا تشیر کرلا خو یو بلا واقعا را یاد شوڑیر بہترین واقعا اولیاء پا بابت کی بایزید بستامی رحمہ اللہ دا یو داسی یو بزرگ انسان تیر شوی دے لوی ولی اللہ گورا دے پلار بانی تیری گی او یو راہب لگیا دے او آغا تقریر کئی او خپل قوم تا دیر پا جذبہ کی دے دیر پا غرور کی لگیا دے نو دا بایزید بستامی رحمہ اللہ
دی په دې لاره چې تېرېده نو ودرېده، نو چې ودرېدلو نو دننه ور داخل شو. خدا یاد ساتئ د بزرګانو د اولیاو روب دا وي چې کله یو مجلس ته داخل شي په هغه خلکو روب راځي. کله چې راهب وکته چې محمدي امتی د جناب محمد رسول الله را ننوتېده نو د باندې ګبراوټ راغی، دی باقاعده ودرېده، تقریر یې ودرولو مخکې نه ځي. ټول قوم لګیا دی، حیران شو. هغه راهب آواز کوي ای زما قومه زمونږ په دې مجلس کې محمد رسول الله امتی را ننوتی دی صلی الله علیه وسلم. بایزید بسطامی رحمه الله یکدم ادریده او ولاړ دی او دا راهب ورته وایي چې ته محمدي، ویل او زه د حضور علیه السلام غلام یم. نو سوال ورته کوي، په لکونو خلق ناست دي. راهب وایي وایا او بایزید بسطامی دا راته ووایه چې داسې دي چې یووالی کوي او د شریک نه لري. نو بایزید بسطامی رحمه الله فرمایي وایي دا خو الله دی. ټول سبحان الله. بایزید بسطامی آواز کوي دا رب العالمین دی. راهب دویم نمبر اعتراض کوي اے محمدی وورای، اے د الله بندای، اے د محمد رسول الله غلاما. یعنی بسطامی ته وایي، بسطامی رحمه الله جید عالمو وایي دا څه دي چې دوه شته او درې مې نشته. نو ویل دا شپه او ورځ. ویل ای بایزید بسطامی دا وره چې درې شته او څلورم یې نشته، نو عرش کرسی او قلم دی. ویل دا راته ووایه چې څلور شته او پنځم یې نشته. ویل دا څلور آسماني کتابونه دي، تورات، انجیل، زبور، قرآن. ټول سبحان الله. بایزید بسطامی رحمه الله لګیا دی جوابونه ورکوي او هغه راهب ناشنا سوالونه کوي. وایي پنځه شته او شپږم یې نشته. بایزید بسطامی رحمه الله فرمایي ویل دا زمونږ په مسلک کې پنځه منځونه الله فرض کړي دي. ټول سبحان الله. پنځه منځونه او شپږ شته او ومې نشته. وی فی ستة ایام. ویل دا رب العالمین شپږو ورځو کې دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي. او ویل اووه شته او اتم یې نشته. زما په خبره پوهېږئ؟ زما په خبره باندې جي توجه کوئ. وایي اووه شته او اتم یې نشته. ویل دا خو اووه ځمکې اووه اسمانونه دي. ویل سبحان الله. ټول سبحان الله. څومره ښایسته جواب ورکوي. او ویل اته شته خو نهم یې نشته. ویل دا عرش اتو فرشتو نیولی دی او داسې روان کړی دی. ماشاءالله. ویل نهه شته او لسم یې نشته. نو دا د کوم پیغمبر؟ ماشاءالله. زما شاګردان ماشاءالله ډېر تکړه دي. د صالح علیه السلام هغه بدماشانو قبیله وه چې نهه شته خو لسم یې نشته او لس شته یولسم یې نشته. اوس راهب دا سوال کوي. بایزید بسطامی رحمت الله علیه ورته فرمایي حج تمتع چې څوک کوي او هغه ذبح ونه کي یعنې حلاله ونه کي په حج دوران کې، نو دی به درې روژې په حج کې نیسي. اووه روژې به چې کله مقیم شي ځای ته راشي نو بیا به یې نیسي. او ګورې دا یاد ساتئ چې چا ذبح وکړه یعنی ګډوره حلال کو، چیلې حلال کو، یعنی قربانی وکړه، دا روژې پې ګورې بیا نشته. او ویل لس دا شو، یولس شته دولسم یې نشته. یوسف علیه السلام. ماشاءالله تاسو بیدار یې. دا واقعه ما بل ځای کې هم ذکر کړې ده، زما د شاګردانو اورېدلې ده. او وایي دولس شته او دیارلسم یې نشته.
یولس ورته ووایه قاري صاحب مو نه ویل ها یولس تا دا یوسف علیه السلام 11 کوكبا والشمس والقمر ګوره قرآن کې رب العالمین فرمایي چې د یوسف علیه السلام یولس وروڼه سبحان الله دولسم نشته دولسم وروڼې نشته یوسف علیه السلام وروڼه یادوي او وایي دولس شته دیارلسم یې نشته راهب ډېر په دغه کې لګیا دی حتی چې ډېر سوالونه یې وکړو ویل دولس شته او دیارلسم یې نشته نو دا کال یادوي کال کې 12 میاشتې دي داسې نور علی هذا القیاس نور هم ډېر سوالات دي چې ټول سوالونه یې وکړه یو سوال یې دام کړی و چې بیجان شی دی یعنې سا والا نه دی او هغه د بیت الله شریف نه تاو شوی نو هغه څه دي کښتۍ وه د نوح علیه السلام هغې هم طواف کړو ټولو سبحان الله نو راهب تقریر بس کړی دی سوالات کوي 18 سوالونه په بایزید بسطامي رحمه الله باندې وکړو د ټولو جوابونه درست ورکړه ټول سبحان الله اوس ورته بایزید بسطامي ورته فرمایي اے راهب اوس زما مورای زه به در باندې یو سوال کومه یعنی یو سوال زم حق لرم چې په تاسې وکړمه نو بایزید بسطامي رحمه الله ورته فرمایي ویل جنت دی په هغې کې لویه دروازه لګېدلې ده او دروازې ته زنځیر دی زنځیر ته جرنده لګېدلې ده او هغه جرنده ای راهبه دا به په څه کولاوئ راهب حق حیران ودرېده قوم ورته وایي ای زمونږ استاد محترم جواب وله ورکه په یو سوال باندې ودرولي ویل ستاسو د ټول اجازت دی چې د دې جواب وله ورکم ټول قوم ورته په جمع ویلې چې بالکل جواب وله ورکه هغه راهب اواز کوي چې لا اله الا الله ټول وایي لا اله الا الله یعنی چې دا کلمې ولوستله یعنی لا اله الا الله راهب ویل چې تاسو په اجازت مې جواب ورکه جنت ته چې کومه تاله لګېدلې ده وایي جنت کې یو جرنده ده چابي یې کلمه ده هغه خلک به کلا وهي چې د قرآن ټکو ته ګوري شبنم په ګل ورېږي یعنی تاله به څنګه وي تاله به هغه چې چابي به هغه چې کلمه څوک ووایي نو چې کلمې ولوستله په لکونو خلک بایزید بسطامي رحمه الله دا ټول مسلمانان کړه نیکان خلک عالمان دا د رب العالمین خوښ ولې دي دوی سره علم دی علم څه ته وایي رڼا ته وایي 18 سوالونه د هغې جوابات بایزید بسطامي کوي یو سوال یې پرې وکړو هغې سره راهب مسلمان که په لکونو خلک مسلمانان شو رب العالمین دی موږ او تاسو د علماو د بزرګانو خادمان وګرځوي